درېیم مسله ده یو څو خبرې کوم د هغې باره کې چې اکثر پروپیګنډې کېږي چې دا یوازې د یو محلي او د یو بانډي مسله ده. دا یوازې د یو محلي یا د یو بانډي مسله نه ده. دې باندې انشاءالله کار روان دی. په دې باندې د دې لارې چې کوم کورونه دي د دې اوبه به هم دغې ته پرېوځي. د دی د نکاسۍ مسله هم حل شوه. د ټول د دې محلې د بانډې او داسې نیر غاړې نوالې د موسی بانډې هغه طرفونو پورې دا ټولې مسلې نو دا په تاریخ کې دومره غټ کارونه چا نه دي کړي چې سپیکر صاحب د دې ډوډۍ دپاره کم وکړل. زه سپیکر صاحب ته د پښتو په یو ټپې سره دعوت ورکوم چې زه به دې ولې نه زارېږم جانان چې خپل مالت پرېږدي ماله راځي نه. ستاسو په دون استقبال کې راغواړم سپیکر قومي سرلی جناب اسد کیسر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. زما دو ډوډۍ کلی د ډوډۍ کلی اتحاد حقوقو درنو مشرانو او زما چې کوم د نور کورونه زما وکیل راغلي دي زما کشران او مشران راغلي دي هغوی ته هم خیرالې وایم. زه دا غواړم چې تاسو سره ګرمي کړه ګوړه دا ډېر زیات دې خبرې نه کوم. زه څه نور خبرې تاسو ته کوم. ستاسو د کلي درې بنیادي مسلې وې ضروري دي. لومبۍ مسله ستاسو وه د بجلۍ ولټیج کم و او ستاسو د خلکو یو مطالبه وه چې یاره موږ نور هېڅ کار مه کوه او د بجلۍ دا مسله نه حل کړه. خدای پاک هغه مسله حل کړې ده که نه حل کړې ده؟ حل ده که نه؟ د هغې کم از کم ولټیج مسله نشته. دویمه ستاسو مسله وه د نکاسۍ. دلته پوسټرونه وسټرونه چلېدله. موږ 1 کروڑ روپۍ ورکړه. 1 کروڑ روپۍ په هغې باندې کار وشو او تاسو داسې اوږده شروع کړه چې زما خیال دی 2-3 کیلومتره وکړه. یا خو که تاسو په نیغ نیغ خپله خوا کېده اوس ما ته پته نشته او که په خپلو کې به جرګه کړې وې لږه قرباني مو کړې وې نو نن به اوبه هلته رسېدلې وې. خو بهرحال 1 کروڑ روپۍ مو ورکړې. دې کې چې مزید هم څه ضرورت وي څه فنډ نو هغه هم درله درکوو. عقیب الله خان درته وینا وکړه بل کال کې به درته چې د باقي ستاسو دلته دې کندې ته څومره د نکاسۍ لپاره ضرورت دی نو انشاءالله تعالی هغه به ورته هم کوو چې ستاسو د کلي د نکاسۍ دا مسله به حل شي. ټیک ده که نه؟ دا ستاسو بنیادي مسلې دي. درېیم چې دی نو د ګیس. موږ چې تېر ګیس پایپ راړو نو ستاسو په کلي کې دلته پروپیګنډا چلېده چې ډوډۍ درته وباسو. هغه ټول کاغذونه ما دلته رالېږلي وو. هغه وخت کې هم چې زه څه وخت صوبۍ کې سپیکر وم راوړي وم که نه. او دلته به چې زموږ کوم نور ملګري چې کوم دي چې په ژوند کې د خیر ښېګڼې ورو چېرته کار هم نه دی کړی چې داود پیدا شوی دی داود تاسو هغوی له ورکړی داسې نه که نه؟ او د هغوی صرف دا پروپیګنډې یو ورته مشهورې ده بس ډرامې او پروپیګنډې او دروغ او پټپوزې په دې کې خو څه تکړه دي خو په کار کې نه ګورئ په رښتیاو کې نه په دروغو کې په ډرامو کې په پټپوزو کې هغه پټپوزې وکړئ. ما خپل خدای سره مې دا نوش کړی وم زما ډوډۍ ته ځم نو د ډکې منګولې سره به ځم او دا به ورته وایم چې بهي دا دی هغه پایپ دی. داسې تاسو نه تپوس کوم ټیک د کار مې لږ لیټ شروع شوی یم خو تاسو نه دا تپوس کوم چې بربوس کې ګیس ته لرې کور ورته بهي تا ته هم ګیس میلاوېږي او هلته هم میلاو شي. ته چې داخله وکړې اوس په کار تاسو دا کار به شروع شي انشاءالله تعالی. میاشتې به پرې لګي په دې باندې تاسو به ورسره کوپریشن کوئ چې چا نو انشاءالله بربوس کې هم ګیس میلاوېږي په هغه وخت باندې په کار کې هم میلاوېږي ستاسو چا چاپېره کوره کې هم میلاوېږي او تا ته هم ګیس میلاو شي.
سبا به ان شاء الله تاسو کار شروع شي دا شپږ کروڑ روپۍ دي دا شپږ کروڑ روپۍ دي شپږ کروڑ نو دا راته ووایي چې خدای پاک زه او زما ملګري د ډوډۍ خلکو سرخروب وکړو ٹھیک ده که نه ستاسو ګیلې ملې ختمې دي که نه ما ته ووایي پرنسپل صاحب ٹھیک ده که نه زه ګورې دې ما دا پروپوزل داسې ګډ ګیدرینګ اټینډ کړ دا کرونا چې راغلی نه یم راغلی پروګرام دلته په دې وجه راغلم ما چې زه د خپل ډېرو مشرانو کشرانو خپلو پښتنو ته خپلو خلکو ته دا ووایم چې دا وعده مې سره کړې وه الله لوی ذات دی الله هغه وعده کې تاسو ته سرخرو کړم تاسو ته سرخرو کړم خو دا ولې ځکه چې په تاریخ کې په لومړي ځل باندې حکومت تاسو څخه راغلی دی په لومړي ځل مخکې خو به تاڼې غږولي دي موږ د تا قربان شه موږ د تا رضا شه مو ویلي دي او ته یو اشاره وکړه بیا یې تماشه وکړه دا مو ویلي دي خو ریزلټ ورته تماشه شوې ده او نه چې دی دلته ځارېدل شوي ریزلټ زیرو تاسو یې به څه درکول صحابۍ ته به ورکول نو به د اوښه د زکات په دستور ولا ورکړي بس دې به نښتلي دي ولې خوشحالي خطاڼې بیا بد دا وایي وایي صحابۍ خو زمونږ ډېر نران دي او ډېر دغه دي او ډېر درانه پښتانه دي په دې خو نه کېږي د صحابۍ خلکو ته که لومړي ځل حکومت میلاو شو نو دا د تحریک انصاف حکومت ورته میلاو شو که نه په لومړي ځل باندې ما ته دا ووایي چې د دې نه مخکې ګټه وده تاسو ته کله میلاو شوې ده بھائی خو ما ته دا میلاو شوه خو دا خو تاسو ته میلاو شوه نن د دې او دې په وجه زه ستاسو کار کوم ستاسو مسلې پې حل کوم نو که زه مثال صرف ایم پی ای مې یا وړوکی وزیر وې دا کارونه ما کولی شو دا عمران خان اسد قیصر نه دا د صحابۍ خلکو له تحفه ورکړې ده دا مشري د صحابۍ خلکو له ورکړې ده دا مشري د صحابۍ خلکو له او د ټولې صوبې مشري د ټول ملک مشري نو زه خو تاسو ته وایم چې دا موقع خدای راکړې ده نو دې کې به سرپنه کوم چې څومره محرومۍ دي څومره زموږ محتاجۍ دي څومره زموږ کمزورۍ دي او څومره زموږ کمی دي الله به پوره کوي زه پوره کوم انشاءالله تعالی روډونه جوړېږي لارې کوڅې جوړېږي یونیورسټۍ جوړېږي سکولونه جوړېږي هسپتالونه جوړېږي د 100 اربونه زیات کار روان دی او که څوک ما سره خبره کوي راځئ صرف یو د نیر چې کوم منصوبه روانه ده 17 ارب ده صرف یو د نیر چې کوم ده اوس ایکسټنشن روان ده دا ټول میرې به ورسره چې نو وشي انشاءالله تعالی دومره لوی انقلاب دی دې سره بیا روډونه دي میډیکل کالجونه دي هسپتالونه دي سکولونه دي یو محکمه راته خو یو محکمه چې هغه محکمه کې کار دی تاسو صرف دلته راواز کوئ چې فلاني محکمه کې نشته زه ورته وایم چې دا دی دا دی دا دی دا دی دا دی زه ورته ښیم اوس زه یو خبره باندې منم چې مشکلات شته د بینګایي زه د هغې نه انکار نه کوم ځکه که هغې نه انکار کوم نو غلطه خبره ده خو زه تاسو ناست یو تپوس کوم مشرانو زمونږ خو 2.5 کاله وشو څه کم 3 کاله وشو په دې 2.5 څه کم 3 کاله کې د دې هر څه ذمه دار مونږ یو مونږ چې حکومت کې رالو نو صرف د شلو ورځو حساب کتاب وجود د شلو ورځو ریزورټ موجود تر خګان نه وي عمران خان که سعودیا ته چین ته قطر ته او دبۍ ته نه وتلی او دا 12 بلین ډالر نو راوړي نو تر خګانو لپاره پیسې نه وي ملک کنګالو معاشي طور بدحالي وه او د هغې اثرات دا وو چې موږ هلته لاړل او بیا یې مف ته لاړو دا یې مف ته شرایط الحمدلله شکر الحمدلله
چې په لومړي ځل باندې د پاکستان اکانومي د پاکستان معیشت راوچت شو 4% چې زموږ کوم ګروث ریټ دی په لومړي ځل باندې چې دی زموږ ریزرو مثبت شو موږ سره فنډز اویلیبل شو موږ سره ډالرز اویلیبل شو تاسو اوس ګورئ دا به 3 میاشتې کې دننه انشاءالله تاسو وخت سره د مهنګایي دا کوم لهر چوتلې ده دا به انشاءالله تعالی ختمېږي او موږ پالیسي دا کړې ده چې راتلونکي وخت کې چې څومره که غنم دي که چیني ده که دالونه دي که څومره سامان دی د 4 میاشتو سټاک به ایکسټرا کېږي چې په مارکیټ کې هیجان نه جوړېږي یو خو تاسو پته ده کرونا راغله د کرونا په وجه باندې ټول دنیا ودرېده امپورټ او ایکسپورټ چیرې ودرېدل انډیا سره زموږ تعلقات خراب شو زموږ زیاتره سبزیات دا به انډیا نه راتلل ټول قیامتونه تکلیفونه راغلل او شکر الحمدلله اوس ابل زموږ کانفرنس وکړو ډېر وخت په لومړي ځل باندې د 10 ملکونو پارلیمنټري او سپیکران راغلل چې دا په پاکستان ډېر لوی اعتماد دی چې خدای پاک پاکستان کې د کرونا چې کوم وبا وه الله رحم وکړو هغه وبا چې دی نو خدای پاک دلته څه تکلیف او مشکل شته خو چې کوم په انډیا کې دی په دنیا کې د هغه تکلیف دلته نه دی راغلی دا د الله تعالی ډېر لوی مهرباني ده او زموږ د حکومت پالیسي ده نو زه تاسو ته کوم چې دا کوم تکلیف راغلی دی دا صرف دلته نه دی راغلی دا په هندوستان کې دی نه سوا دی دا په بنګلادیش کې دی نه سوا دی دا په یورپ کې دی هم سوا دی دا په امریکا کې او په دنیا کې وایي طرفه پیسې وسایل ډېر دي نو هغې خپل خلکو له چې ریلیف هم ورکړو نو دا یاد لرئ چې الله تعالی به کوي انشاءالله تعالی کومې وعدې چې موږ کړې وې چې موږ به دلته د روزګار دپاره چې نو مواقع پیدا کړو الله رحم وکړو د شکۍ اکنامک زون شروع شو تاسو به د دې په کال کې دې اندازه ولرئ چې دلته څومره روزګار پیدا کېږي انډسټریز به کلاوي موږ صرف دا نه موږ دا غواړو چې افغانستان کې خدای پاک امن راولي افغانستان کې چې دا کوم نوې سچویشن دی موږ په دې باندې فکرمند یو او موږ دا غواړو چې افغانستان کې دا څومره فریق چې دي د هغه طالبان دي او که هغه نور څومره فریق دي چې دوی په مذاکراتو خپلې مسلې حل کړي او هلته د بیا بدنۍ حالت جوړ نه شي نو انشاءالله تعالی که خدای رحم وکړو افغانستان کې امن راغی نو ټول سنټرل ایشیا موږ ته تیاره ده د روزګار لپاره اوله د تاجکستان صدر راغلو هغه دا مطالبه وکړه پرایم منسټر نه چې موږ نه تاسو ګوادر ته اکسس راکړئ ټول سنټرل ایشیا موږ ته ګوادر ته اکسس غواړي ځکه چې هلته سمندري لار نشته صرف ګوادر دی افغانستان کې امن راشي دا د څومره ملکونو که هغه اذربایجان دی که تاجکستان دی که ازبکستان دی که قزاقستان دی که څومره چې دا ملکونه اسلامي ملکونه دي دا ټول کاروبار تجارت دلته شروع شي پخوا دا مشران تاسو یاد دي چې دا خلک راتلل دغه علاقونه دلته روزګار دپاره دا پېښور کې سفاري چې مشهوره ده په دې مشهوره چې خلک په دې راتلل او دلته به چې نو دمې کوله او بیا مخکې تلل نو انشاءالله د روزګار یو نوی دور را روان دی که خیر د مایوسۍ ضرورت نشته ما ته پته تکلیف او مشکل دور نه تېر شو مونږ او دا چې کوم زموږ باقي ټیم دی انشاءالله په دې باندې به خدای پاک دې نو سهولت راوړي او دا به ختمېږي انشاءالله زه خپل ځاني دلته لوکل چې کوم هسپتالونه دي انشاءالله تعالی که هغه زموږ د شاه منصور هسپتال دی دا به انشاءالله موږ اپریټ کوو او ډېر څه دې سره په کار روان دی او راتلونکي کال کې یو کال کې دننه دا هسپتال موږ هغه لیول ته رسوو چې انشاءالله پېښور ته به څوک نه ځي کتلی شي مشرانو د نورو زموږ وروڼه به تاسو تپوس وکړي یا خو موږ سره چا بندیزي نو هغې خو څه جواب نه کړي که هغه دا خیال یې چېرې دا دین داسې ولې دومره غټ پوزیشن ته رسېدلي دي نو دا خو خدای راکړې ده محنت مو کړی دی تاسو ته معلومه ده زما د سټوډنټ لایف کې تاسو ته معلومه چې څومره جدوجہد مو کړی دا خو الله راکړی دا خو چا هغه لیکلي شي اخیستی چې کله الله ته منظوره وي انشاءالله په دې پوزیشن به یو او نور خو موږ چا سره بد هم نه دي کړي موږ چا ته سپک هم نه دي کتلي موږ خو ټول خپلونه د خپل ځان نه زیات عزتدار ګڼو ځان نه زیات درانه ګڼو د ځان نه زیاتې حیثیت ورته ووله موږ وایو چې که موږ نه باندې کېږي زموږ په سر د چا کار کېږي زموږ سر د خپلو خلکو لپاره ډېر موجود دی خو دا خپل حیثیت
د خپل مشري د خپل پوزیشن دا به د خپل علاقې لپاره استعمالوو نو دا چې په لومړي ځل زموږ خلکو ته یو موقع میلاو شوې ده او زموږ د غربت او زموږ د غربي وضو نو دی به زموږ ته اتحادونه کوي شکر ده چې په خپلو کې کوم حال دی هغه تاسو ته معلوم دی خو یو طرف ته به دی خپلو کې اتحاد وي او یو طرف ته به زموږ او د عوامو اتحاد وي انشاءالله زموږ د عوامو سره اتحاد وي او موږ دا غواړو چې دا اتحاد دی وکړي چې په یو ځل باندې په یو ډانګ باندې راټول وکړو خیر انشاءالله تعالی زه تاسو شکریه ادا کوم ما ته ډېره خوشحالي ده چې ډېرې کوم بنیادي مسله وه خدای پاک حل کړه او صرف ستاسو نه چاپېره چې ستاسو کې مسلې دي تاسو به خپلو کې یونټي جوړه کړئ تاسو چې کوم مطالبې وکړئ ایم پي اے صاحب هغه تاسو د هغې جواب درکړو ځکه چې زیاتره فنډ دوی سره دی او ماشاءالله ښه ډېر فنډ دی ورسره غم مه نه کوئ دا ایس ډي او صاحب ناست دی د دې دا کمپیوټر چې دی که نه دا چې مونږ پرې رالو د دې به دغه جوړ کړي PC1 او دا به چېرې سبمیټ کړي چې دې باندې څو ورځې کېدای شي چې دا مونږ په اسټیمیټ کوو انشاءالله دویم به چې دی که نه ایس ډي او صاحب د دوی د دغه دا چې د کاسۍ دا کوم کار دی د دې PC1 به دوی سره به کښېني او دوی سره به چې د څومره د نکاسۍ دی مسله ده د دا نکاسۍ به حل کړي د نکاسۍ مسله نور چې ستاسو کومې لارې کوڅې پاتې دي هغه لارې کوڅې به مونږ ته تاسو ټول په شریکه عوام د مونږ لسټ راکړي دوی له ورکړي لسټ انشاءالله په دې باقي 2-3 کال کې به ستاسو د لارې کوڅې کوو انشاءالله د سیند اوبو باره کې چې کوم دی که نه نو هغې باندې الحمدلله کار شروع شوی دی کنسلټنټ هایر شوی دی سروې کېږي تاسو ته پته وي په دې ټولو کلو کې هغوی میټینګونه وکړو په هغې به 2 میاشتې دور هم لګي د هغې په رپورټ باندې او زما دا کوشش دی انشاءالله چې دا اوبه واپس بحال کړو انشاءالله که دا ټول نه بحال کېږي دا نه شوی چې ټول بحال شي ځکه چې هلته نرخ جوړ شوی دی خو دومره اوبه بحال شي چې کم از کم زموږ خلکو ته د میان او روزګار بیا بحال شي انشاءالله ډېره مهرباني ډېره شکریه السلام علیکم